د کوزدر تحصیل دینزی شوکلی ستر سماجی سیاسی شخصیت ګل حیدر خان سره د خپل خاندان د غړو او نور ملګرو د پاکستان پیپل پارټي نه د مستفی کېدو او پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان کړی دی. په دې سلسله کې شوکې د یوې درنې دستوري تابع شوی و چې پکې د ګل حیدر خان زوی شاهد خان د پلار پر رضا په مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان وکړو. ټول کوم دراتلو راځو چې ملمانه ناستي زه شکریا ادا کوم او موږ ماشاءالله د چیرمن صاحب په قیادت کې پاکستان مسلم لیگ نون کې شمولیت وکړلو ماشاءالله او د نورو او زه به د خپلو کلیوال تم زه وایم چې څونه چیرمن صاحب سره تعاون کېږي نو دا به تاسو مهرباني شي تاسو تعاون وکړئ. په دې مقام موجود خیبر پختونخوا پیسکو بورڈ اف ڈائریکٹر چیئرمین فیض اللہ خان حلقہ پی کے 15 ادینزینہ مسلم لیگ نامزد امیدوار بیرسٹر زید اللہ خان اقبال روغانی اکبر علی داؤد خان اسامہ باچا او نورو ګل حیدر خان شاهد خان تا او د دې سره شامل په درځنونو نورو کسانو ته د مسلم لیگ ټوپۍ په سر کړې او مبارکي ورکړه. دستوري ته په خپل وینا کې د مسلم لیگ نون تحصیل ادینزی صدر داؤد خان ادینزی یوت وینګ صدر ملک اکبر علی خان او نور ویناوه چې د دینزی د ترقۍ لپاره د مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا صدر امیر مقام په مرسته سید غنی باچا مرحوم په وخت کې د ګیس منصوبه شروع کړې و چې وس د انجنیر فیض الله خان په کوششونو د تقسیم کار شروع شوه سرته رسولې شي. دی ویل همدغه شان د بجلی په مت کې انجنیر فیض الله خان د دینزی راتلونکي شلو کولو ضرورتونو پوره کولو کوششونه شروع کړي دي. دستوري ته په خپل وینا کې انجنیر فیض الله خان ګل حیدر خان او د هغه خاندان ته په مسلم لیگ نون کې په شمولیت د زړه د اخلاص هرکلی ووي او مبارکي ورکړه. د ګل حیدر خان او شاهد خان لخوا د شوي ولس ته سپېښو مسلو په ذکر د حل یقین ورکولو سره زیاته کړه چې د مسلم لیگ نون منشور د ولس ترقي ده. د ده وینا وه خان د دې کلي د بجلۍ نور څو مسایلو هم نشاندهي کړې ده د جومات د لارې هم څه خبره کړې ده. انشاءالله د بجلۍ دا چې دي دا خو د اوس نه منظور دي دا خو اوس نه ما وکړل چې څه مسلې ماته ووایي بجلۍ کې مې لاس رسي په هغې کې ناراسته نشته د جومات د کوڅو د اوبو د ټیوبویل دا مسلې هم ستاسو دي ماته شاهد خان ووایي انشاءالله په دې به هم غور کوو دا ستاسو سره واده ده که تاسو بیرسټر زید الله خان کامیاب کړو نو اولنی کار به زموږ دی چې دا لاره بدل جوړو او نور هم چې څه مسلې انشاءالله د مسلو نه نه یېرېږو ستاسو مرسته پکار ده ستاسو تعاون پکار دی انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې بیرسټر زید الله خان تاسو ایم پی ای جوړ کړئ او پاکستان مسلم لیگ منسټر جوړ کړي نو دا کارونه موږ به صرف په صوبایي فنډونو باندې او په صوبایي حکومت باندې تکیه نه کوو موږ به تاسو له د مرکز نه غټ پروجیکټونه راوړو انشاءالله دا تسلي ساتئ پاکستان مسلم لیگ منشور هم دغه دی چې د علاقې ترقي او د عوامو خوشحالي ستاسو لپاره زموږ سره ډېرې غټې منصوبې دي انشاءالله. یو موقع که تاسو راکړه موږ به تاسو ته وښیو چې کارونه خلک څنګه کوي او موږ دا یقین دی موږ دا داوم کوو که یو ځل موږ ته دا موقع میلاو شوه نو بیا به ستا کوڅې له په تا پسې څوک ووټ له نشي راتلی ځکه چې ته به هلته جواب ورکړې چې زما کارونه خو ټول پاکستان کړي دي دا د څه پاتې دي انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې موږ به دا دعوه کوو چې زمونږ خو مشکلات نشته زمونږ خو مسلې ټولې ختم شوي دي ته په ما پسې سل راځې ستا په وخت کې خو زه خوار وم ستا په وخت کې خو زما د روډونو دا حل و ستا په وخت کې په ما باندې شل ګنټې لوډ شیډینګ کېدو ستا په وخت کې په ما ګراني راغلې وه ستا په وخت کې په ما باندې ترخهګري راغلې وه ستا په وخت کې په ما باندې ګراني سختې او مصیبتونه راغلي وو مصیبتونه ختم شو مبارک شي د پاکستان مسلم لیگ د جنډې لاندې د خوشحالۍ سفر شروع دی انشاءالله تعالی هر طرف ته به خوشحالي هر طرف ته به سوکالي هر طرف ته به امن وي هر طرف ته به تعلیم وي هر طرف ته به روزګار وي هر طرف ته به کارخانې او انشاءالله دا لرې نه ده الله دې موږ ته په خپل ژوند کې دا هر څه وښوی کړي.
دستوري ته خپل وینا کې د حلقه پی کې 15 ادینزینا مسلم لیگ نون نامزد امیدوار بیرستر زید الله خان وینا و چې د ادینزی د ترقۍ د پاره د دې د خاندان کردار د وړاندې نخکاره دی د ادینزی ولسی مسلې به د دې مشران حل کوي څنګه چې د نکاح خدای بخلی عزیز الله خان نه دا سلسله د پلار پیز الله خان پورې لګیا ده حل کیږي د ویل چې د ځوان دی او د ځوانانو د پاره خپل سوچ لري پکار دا چې ځوانانو د ترقۍ دغه سوچ مخپولان دی بوتلو د پاره د ملګرتیاو کی پارټي په مونږ دومره اعتماد کړی دی چې مونږ له زمونږ فخر خانجی زمونږ مشر زما خو بزوې مجه زما آیډیل زما آغا منشور سپورټ کولو والا یا د دیو کار خیر چې کم زما د نیکه د وخت نه را روان دی زبط په اغه باندې ولاړ یم او زما زدی ته سیاست نه ویم زدی ته کار خیر ویم زما ته هیڅ مقصد نشته زبر د مشرانو دا نظریه دا مخه دا بزروانه ساتم ان شاء الله او زه امید لرم تاسو د ټولو نه چې تاسو برا سر په دې خپه ننګ ولاړی او خپه عزت به مونږ دا شی مخکې بوزو او دا د کار خیر دغه دا به مونږ روانه و ان شاء الله دا سلسله به روانه وي د خیره د تحصیل لپاره زه به همیشه په هر دغه کې زه دا خبره کوم چې دې تحصیل نه به مونږ یو ماډل تحصیل جوړو ماډل تحصیل نه زما مقصد دا دی چې بیسیک فیسیلیټیز چې کوم مونږ ته په اسلام آباد کې ملاویږي یا داسې بل غټ ښار کې مونږ ته دا فیسیلیټیز ملاویږي ولې مونږ ته دلته ولې نه دي ملاو شوي نه پورې دا زمونږ د سیاسي خلکو کمزوریانې دي که دا زمونږ خپلې کمزوریانې دي زه یم چې په دې شیزونو مونږ یو ځای ودرېږو چې کم بیسیک نیسیسیټیز دي چې کم ته مونږ فنډامنټل رایټس وایو چې دا خو کم از کم مونږ ته دلته ملاو شي که نه په دې باندې څه دي مونږ له پخپله منډه وال دي مونږ له پخپله دا شیزونه راویستل دي دلته کاغه ټیوریزم دی کاغه سپورټس دی کاغه ایجوکیشن دی او کاغه هیلث دی زمونږه یو شیم تاسو دلته دا نشئ ویلی چې دا زمونږ په پیک دی او مونږ په دې کې ډېر مخکې وتي یو زما به دا کوشش وي چې کم فنډامنټل رایټس دي زمونږه مونږ کم از کم په دې خو کار وکړو که نه مونږ خو دې ته ځان را مخکې کړو چې دا بیسیک نیسیسیټیز زمونږه پوره شي زه امید لرم ستاسو د ټولو نه چې په دې ترقۍ په سفر کې به مونږ ټول یو بل سره ولاړ یو څنګ په څنګ به ولاړ یو د یو بل مټې به جوړیږو ان شاء الله او ستاسو په وسادت ستاسو د ووټ په وسادت ډېر کارونه دي چې هغه د ووټ نه بغیر نشي کېدی چې کوم صوبایي ګورنمنټ سره دي که موږ ته دا طاقت میلاو شي نو زه یقین لرم په دې خپلو سپینروبو مشرانو چې دا موږ له هغه سرپرستي کولی شي چې دا شیزونه موږ په زور راوړی شو دې نه وړاندې دستوري ته په راتګ د قربانو لخوا میلمنو درون هرکلی وشو او هارونه ورپغاړه شو محمد اسرار خیبر نیوز شوا کوزدیر